اخرنه عشره داخله شو نن یوشتمه روجه ده د دې اخري عشرې باره کې او د رمضان المبارک د دې روجو باره کې یو څو مختصرې خبرې ستاسو په درانه حضور کې عرض کوم. رب ذوالجلال دې زما دا وړه ژبه په کلمت الحق باندې گویا او جاری ولرلې کی. روجي په مونږ تاسو باندې باری تعالی فرض کړي. د روجي د فرضیت فلسفه دا ده چې لعلکم تتقون، دې سره په انسان کې تقوا پیدا کیږي، د خدای د یری ماده د ګناه نه د ځان ساتلو هغه قوت په انسان کې سیوا کیږي. هر انسان سره الله تبارک وتعالى د ازمیخ د پاره د ابتلا د پاره دو دشمنان پیدا کړي. دا یو دشمن ازلی دشمن د انسان هغه شیطان دی. انه لکم عدو مبین، دا ستاسو ښکاره دشمن دی. د قرآن وینا ده، د الله وینا ده. نو دې په دشمنۍ ونیسئ، د ده پیروي مه کوئ، د ده خبرې مه منئ، ځکه دشمن چاته ښه لاره نه ښیي د هلاکت نه سوا. هغه د دشمن سوچ بل نه، دشمن د دشمن د پاره د هلاکت سوچ او د نقصان سوچ لري. نو یو دشمن خو زمونږ ستاسې شیطان دی، دا خو مونږ تاسې ټول پیژنو. دویم دشمن د هر چا چې دی هغه د هغه نفس دی. حدیث مبارک کې راځي ان اعدى عدوک نفسک التي بین جنبیک. په ټولو دشمنانو کې خطرناک دشمن ستا چې دی، د ټولو نه لوی دشمن ستا چې دی نفسک التي، دا ستا هغه نفس دی بین جنبیک چې ستا په دې بدن کې الله د دواړو اړخونو په درمیان کې په وجود کې پیدا کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د انسان په دشمنانو کې د ټولو نه لوی یعنی خطرناک دشمن دی. دا شیطان چې دی، شیطان دی نفس ته محتاج دی. موت ته په ضرر رسولو کې مونږ تاسې ته په ګناه کې اخته کولو کې دا شیطان دی نفس ته محتاج دی. خدا نفس چې دی نو دی ګوره په ضرر رسولو کې شیطان ته محتاج نه دی. دا شیطان نه خطرناک دشمن دی، دی په دشمنۍ نیول غواړي. د دې نفس د وجې نه مونږ تاسې په دنیا کې رسوا وګرځېږو، او د دې نفس د وجې نه به خدای مکه په آخرت کې انسان رسوا شي. همدغه نفس دی چې نن په رمضان المبارک کې ګوره که مونږ تاسې سوچ وکړو شیطان الله زمونږ نه لرې کړی دی. مونږ تاسې صرف د نفس طرف پرېښودلی یو. د دې نفس اصلاح ممکن ده، دته لګام اچول دا ممکن دي، د راه راست راوستل دا ممکن دي، په ده باندې قابو پیدا کول، د قابو کول او کنټرول کول دا الله موته ته طاقت او توان را کړي. خو مونږ تاسې په ځای د دې چې د نفس اصلاح وکړو، مونږ د نفس اصلاح ونه کا، بلکې دا نفس چې دی په مونږ تاسې باندې حاوي شوی دی. او د دې نفس د وجې نه مونږ تاسې په رنگ رنگ قسم ګناهونو کې مبتلا کیږو. تک سوچو کې زما دې خبرې ته اوس په رمضان المبارک کې الله تبارک وتعالی شیاطینو تړل. د رمضان د اول ساعت د داخلېدو سره موت ته یو نفس پاتې شي. نو دا نفس کله کله مونږ تاسې په یو لاره کې پردو زرانو ته ودرئ او هغې ته ګورو یا د هغې تعقب کو. دا ولې شیطان خو اوس نشته، مونږ بیا هم دا ګناه کوو. کله کله موبایل راولو په هغې کې ناجایزه ناروا ګورو، دا ولې دا زمونږ دا نفس دی. کله کله مغلا ته آماده کې دا غلا راته اخیسته کي، کله کله را باندې غیبت کوي، کله کله را باندې دروغ وایي، کله کله را باندې شیطانت کوي، کله کله را باندې نور داسې ګناهونه. دا نفس خبیث چې دی دا انسان سره په نیکۍ کې د مخه نه وړي، په نیکۍ کې در سره جغ نه وړي، په
په نیکی کې در سره مخ کې نزي بلکې نیکی در ته ګراني نیکی در ته درنه کی نیکی در ته سخت او ګرځولې کی او چې کله د ګناه کاری نو د ګناه په کار د زړه ور کوي د ګناه کار در ته خسته کوي د ګناه کار کې در سره پوره هیلپ کوي او د ګناه کار در ته آسان ګرځي نو تاسو زما دي خبره باندې پويږي که نه پويږي سوچو کې دی نفس تا دغه د نفس خباست ته د دې نفس کنټرول کېدل په څه باندې راځي د نفس په مخالفت باندې د دې نفس مخالفت بکې دا نه چې ستا زړه ته سره هغه چې بس دا کار وکړه او ته ډایرکټ هغه کار کې داسې به نه کې تا ته چې دا زړه څه وایي دا ستا دا نفس دی ته به د دې نفس باره کې سوچ وکړې دا چې کومه خبره درته په زړه کې راوسته دې باره کې سوچ وکړه د دې خبرې باره کې چې دا کار ټیک دی که ټیک نه دی دا کار د ثواب دی او که د ګناه دی په دې کې ستا د دنیا څومره نقصان دی او د آخرت دی پکې څومره نقصان دی مونږ تاسې هر یو خبره کې صرف د دنیا نقصان ته ګورو د دنیا د نقصان نه وړاندې عظیم ترین نقصان چې د هغې بیا ازاله نه کېږي هغه نقصان د آخرت دی نو د آخرت نقصان ته په خبره کې ګوره چې کوم څه دی د زړه ته راتلو د ذهن ته راتلو ډایرکټ هغه کار مه کوه که اوس هغې کې ستا د خدای نافرماني وه د رب کریم خفګان دی پکې د شریعت مخالفت دی نو داسې کار مه کوه اوس دغه کار نه کول دا د نفس مخالفت دی اسانه طریقه د زه خو ډېرې اسانې خبرې کوم چې تاسو پوه شئ د دغه کار نه لاس اغستل دا د نفس مخالفت دی تا ته به نفس رنگ خیالات د ذهن ته راولي ته په هغې باندې سوچ کوه خدای دله عقل در کړی دی ستا په بدن کې 3 بهترین قوتونه خدای پیدا کړي دي 3 قوته دي یو ته نفس ویلی شي دویم ته روح ویلی شي دریم ته عقل ویلی شي اوس په دې کې د علماو اختلاف هم دی چې محل د عقل کم یو دی نو اختلاف پکې ډېر زیات لري علما په یو قول باندې چرې متفق نه دي د عقل باره کې او دغه رنګ ساینسدانان هم په دې کې په یو قول باندې متفق نه دي څوک عقل یو ځای یادوي چې دلته دی څوک وایي دلته دی څوک وایي دلته دی څوک وایي دلته دی د عقل محل کې اختلاف دی او دا چې د روح محل کم یو دی نو په دې کې اختلاف دی او دا چې د نفس محل کم یو دی نو په دې کې دا فلاسفه او یا دا ساینسدانان وغیره دی پکې اختلاف کوي او بعضې چې کم دی دا نفس او روح شی واحد ګڼي او بعضې په دې کې هغه دي چې دی وایي نه دا مختلف شیزونه دي مختلف قوتونه دي یو علوي دی او بل سفلي دی به هر تقدیر هغه اختلاف طرف ته نظم او زما ستا په دې بدن کې الله 3 قوتونه پیدا کړي یو قوت د روح دی روح چیز ته ویلی شي روح څه شیز دی دا تپوس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یهودو کړی ویسألونک عن الروح دی پوښتنه کوي ستاسو نه په باره د روح کې قل الروح من امر ربي ته ورته فرمایا چې دا روح زما د رب د حکم او امر نه دی بس د روح علم مونږ ته الله نه دی راکړی د روح باره کې مونږ ته قرآن او حدیث کې وضاحت نه دی راغلی بس صرف دومره مونږ تاسې روح پیژنو چې دا په یو انسان کې وي نو هغه ژوندی وي او چې د چا نه دا خارج شي نو هغه وفات او مړو ګرځېږي مونږ دغه عمره روح پیژنو دا د الله تعالی د امر او د حکم نه دی نو بس مونږ دغه عمره روح پیژنو دین اخوا ته علم مونږ ته خدای پاک نه دی راکړی نه قرآن کې څه شته نه په حدیثو کې څه شته ټیک شو دغه رنګ چې کوم دی دویم عقل دی چې الله تبارک وتعالی انسان ته د قوت ورکړی دی د عقل بهترین نعمت دی خو چې کله دا د دین مطابق استعمال شي کله چې د عقل د شریعت مطابق استعمال کړلی شي د شریعت مخالف استعمال نه کړلی شي د خلکو ساینسدانانو یا د دنیا د خلکو د عقل د دنیا د پاره استعمال کړي د دین د پاره نه نو دنیا ترقی کو یو وخت داسې چې د عقل به د دین د پاره استعمالېدلو نو په هغه وخت کې دین ډېره ترقي کړې وه دا څومره کتابونه چې ولیکلی شو او د دین دا چې څومره فقهای کرامو تدوین کړی دی د مسایلو د شریعت د احکامو او دا فروعي مسایل راوستي دي اجتهاد یې کړی د ګوره دا د عقل په ذریعې سره یې کړی هغې ته الله تبارک وتعالی یو عقل سلیم ور نصیب ګرځولی او هغې به هغه عقل سوچ سمج د دین دپاره استعمالولو نو په هغې باندې الله تعالی د دیندارۍ لارې پرانستې هغې باندې الله د اجتهاد استنباط استخراج لارې پرانستې نو هغې په هغې کې کمال ته ورسېده او زمونږ د خلکو د عقل د دنیا دپاره استعمال د دنیا دپاره استعمال کو نو موږ د دنیا په لحاظ پکې ترقي وکړله عقل د خدای یو بهترین نعمت دی چې چاته ورکړی وي
او دا د دین په مخالفت کې استعمال نه کړل شي بلکې د دین موافق او د دین د شریعت د احکامو مطابق د استعمال کړل شي د دین مطابق استعمال کا بعض خلکو د عقل د شریعت نه مخالف استعمال کا د شریعت په مقابله کې معقولات اشیاء واغست دا گمراهان شو موږ تاسو کا عقل پسې لاړو کا په عقل پسې لاړم په کار نش عبدالرحمن بابا فرمای غرض دا هغه عقل یادی چې کوم عقل د شریعت نه خلاف استعمال شوی دی په شریعت کې عقل استعمال کا خود شریعت په مخالفت کې نه نو دویم قوت الله د انسان په دی بدن کې عقل پیدا کړي د عقل چې دی دیتا د تمیز د خو بد پیدا کړي د عقل چې ته د شریعت مطابق استعمالي تا ته په دې زړه کې یو خبره راغله حدیث مبارک کې وی د انسان د زړه نه خي طرف ته فرشتہ ناسته ده ګس طرف ته شیطان ناسته دا شیطان دی انسان ته پزړه کې د ګناه خبرې اچي دا شیطان دی انسان ته د ګناه کارونه کوي د ګناه کار ورته خي پاغي باندې آماده کوي او دا فرشتہ انسان ته په دې زړه کې القاء الهام د خي خبرې کوي اوس په رمضان المبارک کې شیاطین لري شي زمو استاد ورته بیا خبرې راځي دا د کوم ځای راځي دا خبرې دا د نفس خبرې دي حدیث النفس ورته ویل شي دا د نفس خبرې دي اوس دغه د نفس خبره به موتا څنګه پیژنو چې پسړه کې د سراغ ته دغه خبرې باندې ډایرک عمل مکوا په دې باندې یو منټ د پاره لګ سوچو کا چې دا خبره د شریعت مطابق ته که مخالف ده که مخالف وی عمل په مکوا ځکه دا د نفس د خوانه تا تراغلی ده او کچرته دا خبره د شریعت مطابق نو عمل پیو کا دغه اسانه طریقه ده اوس دغه د نفس مخالفت چې ده پدې کې زمو استاد لپاره ترقی ده پدې کې زمو استاد لپاره کمال دی پدې کې دا نفس تزکیه کیږي پدې سره دا نفس راه راست راځي ته به د خپل نفس مخالفت کې مخالفت به په یو په خبرو منودو کې دویم چې په کوم څه باندې د خوشحاليږي هغه کار باندې کې هر انسان په ډیر خوب باندې خوشحالي کوي خوشاله جواب را نه و چیر اړو څوک आवाज را باندې نه کې بشپورس بیغمه پروت وي اړو چاره سره کار نه لرلې دا خواهش د نفس دی د مخالفت شروع کا اوس خو خوراک او خو ډیر خوراک چې بس خود مټن گوشت ویو نره ورجی ویو چاول ویو چرګان وی کورنیو پولونه ویو کباب ویو فلانې ویو ډینګلې ویو اسې مثال د خبرې ویو دا د نفس غواړي کنه غواړي دا ستاسو نه غواړي دا زړه نه ستا نفس غواړي ته د نفس مخالفت کوا چې کوم شیز د خلیل خون ورکی هغه ترک کا اپریګ دا اوس د نفس مخالفت دی چې په کوم څه باندې د خوشحاليږي یو هغه کار مکوا کوم څه چې دی غواړي دغه کار مکوا دی ته مخالفت د نفس ویل شي نو دې سره ستا د نفس اصلاح شروع شي ستا د نفس را کابو کنټرول شي او کدا تا بیلوګام پرې خودو دی تا تسوي او تی ماغه سکه نو چې کوم سړی بیلوګام یا کوم سروي بیلوګام یا غسمره سرب شي اب یا سو کنټرول کول شي لګه مدته یو ماشوم لمدا سي پرېګه د خپل منمانه ته سمو د بعد تاغه ماشوم ته بیا आवाज کوا ماشوم باندې پابندي لګوا هغه ماشوم بیا کنټرول کوي بیا به کنټرول کی هغه بیا ستاسو د لاسو د پهنچ نه وته کړه بیا که تور سره کې غدر سره زورم کوي جنگم در سره کوي جړام درته کوي بیا ستا خبره نه مني هر څومره چې تور سره کې هغه ستا بیا خبره نه به قابونه بهر دي دک سیمو تاسو د نفس بیلوګام پرې خود یو بیلوګام زناور دی ا دومره سرب شوی دی چې موتا دغه د کنټرول کولو وسو طاقت نه لرو هغه ماشوم چې هغه موتا بیلوګام پرې خودو دا نفس دی دا اوس دومره راغټ شو چې موتا باندې حبی دی په موته اډر چلیږي په موته کنټرول راغلی دی اوس شیطان نمشته دی خو مونږ کم ګناه نه چې په دې روزه کې ونه کوو نه دا ولی زمونږ نفس زمونږ بے قابو ګرځېدلی الله محبوب مبارک فرمای ان اعدى عدوک نفسک التي بین جنبیک ستا په ټولو دشمنانو کې د ټولو نه لوی دشمن او خطرناک دشمن چې دی هغه نفس تا دی دا ستا نفس دی د دې نفس اصلاح پکار ده د دې نفس د پاره اصلاح کول کې خپل څه خاص خلق دي چې هغه ته اولیاء عهد الله مشایخ په اصطلاح د شریعت کې پیران صاحبانو مرشد او مربی هادي دا ورته ویل شي محسن ورته ویل شي یو خدای عام پیران دي چې بشماره مرای په دې غاړه چولیو ګتمه چولیو ټکي مونږ نه کوي چرسونس کی او دا غرنګ بزیارت کې ناس دي حلال حرام نه پیژني د خود بدتمیز اخو پیداګیر دي دی باندې خاصه خلکو ته پیر نومي خو دې پیر چا دي ته ویل دي په کوم کتاب کې راغلي چې دا پیر دی دا خاصه دي خلکو بعض خلکو غلطو خلکو مونږ تاسو ته په ګوته کې چې دا پیران دي پیران دغه خلک نه دي
پیر چاته ویلی شي د خدای تعالی د لارې رهبر ته چې تا ته د خدای معرفت درکوي تا ته الله تبارک وتعالی په لارو کې رهنمایي درته کوي د شریعت په لارو کې رهنمایي درته کوي د توبې لارې درته ښیي د خدای د معرفت لارې درته ښیي د نفس د کنټرول کولو د نفس د اصلاح کولو د نفس د تزکیې لارې درته ښیي د تصفیې د قلب لارې درته ښیي پیر هغه وي چې ته د هغه مرید ته وګورې د هغه په مرید کې د کمال ولیدو نو د پیر کې کمال ځکه شته چې د مریدان کمال نه ډک دي او چې نه ټول عمر ته نه لوچکان راته وي لوفران ته نه راته وي نو اگر که خپل هر څومره د بزرګۍ جامع چولي خو دې صاحب کې کمال ځکه نشته چې د ده هم نشینو ته وګوره کنه د هر چا نه خلک زده کړه کوي نو د سره چې کوم ناس خلک د ټول عمر ورسره کېناسته پاسېده تر اوسه نه ګیره پرېښوده نه د فسق و فجور نه توبه وویسته نه په شریعت ځان برابر کړ نو دا خلک پیران نه دي د پیرانو په نامه کې هسې یادېږي دا خلک په خپله که ته ورته چې د بزرګۍ جامع چولې ده نو د ده بزرګي صرف دومره ده چې ده ته خیر رسولی دی د ده نه اخوا ته چاته خیر نه رسوي متعدي نه ده د ده په صحبت کې کمال نشته صحبت د هغه چا راټینګ که چې هغې سره تا ته حیات قلبي میلو شي د هغې سره ستا د دنیا رغبت او میلان کم شي آخرت طرف ته جهان دې سیوا شي د دغه خلکو صحبت د دغه خلکو ناستې په ځان لازم وګرځوه دا خلک وپېژنه دا پیران دي دا صحیح خلک دي دا اهل الله دي اهل نظر دي کیمیا د دې صحبت کیمیا ده د دې خبرې کیمیا ده د دې خلکو نظر کیمیا ده څنګه پارس دی تا به د دنیا د دې بېهوده ماحول او د ګناه د دلدل نه به دې روباسي د خدای په معرفت به دې مشرف وګرځولیږي د دغه خلکو سره کېنه درېیمه طریقه د نفس یو خو مې درته وویل چې د نفس مخالفت پکې په څه کې چې دی درته څه وایي نو هره خبره به د نفس نه مني دا خبره به سوچ سمجھ سره وتلي که دا د شریعت په نگاه باندې برابره وه د شریعت د رویه نو عمل پې کوه که نه وه مخالفت یې کوه دویم نمبر هغه کار مه کوه چې په کوم کې د نفس خوشحالي پرته ده درېیم نمبر اهم او بنیادي خبره په دې نفس باندې د عبادت بوج واچوه په دې نفس باندې د عبادت بوج اچوه اوس تا د نفس یو خواهش صادره شي دا نفس تا د ګناه یو خواهش دنه صادروي د ګناه مطالبه دنه کوي تا نه د ګناه یو کار غواړي نو دا نه چې تا هغه کار ونه کړي بس دا ختمه شو خبره نه دی د ګناه مطالبه دنه کوي مثال د خبرې چې دی تا نه څه غواړي د سترګو ګناه دنه غواړي نو د سترګو د ګناه چې څومره اسباب دی هغه ټول ختم کا او د هغې په ځای په دې سترګو د قرآن تلاوت شروع کا د اولیاء مخ ته کتل په شروع کا د شریعت کتابونه لیدل په شروع کا په دې مخ باندې د مور په دې سترګو باندې د مور او د پلار مخ ته کتل شروع کا د سترګو دا ګناه در غواړي چې یاره یو ښه ښایسته فلانی ته مې کتلی وې فلانی ته مې کتلی وې فلانی ډرامه مې پې کتلی وې دا د سترګو ګناه در دی غواړي نو دی چې دا کم خواهش در د صادرۍ د ګناه په ځای د دغه خواهش پوره کولو باندې د مخالفت شروع کو د عبادت بوج پې ور واچوه کښېنه راشه د قرآن یو سپارې په ځای 5 سپارې تلاوت وکړه چې بیا دا نفس درته وایي چې دا د ګناه کار دې په سترګو کړی وې نو په ځای د دې چې هغه کار ته وکړي نه کار هم وکوه او توبه وباسه توبه بلکې توبه وباسه ښه خبره ده خو ورسره د ګناه بوج پې زیات کا د توبه د عبادت بوج پې سیوا کا د عبادت هغه بوج په دې نفس سیوا کا عبادت په ور زیات کا مشقت په واچو وګوره کله چې الله تعالی دا نفس پیدا ک او دې الله ځان ته ودرولو بیا دې الله تعالی مخاطب ک ته وی من انت ومن انا تسوکی زسوکی دې ورته وی انت وانا ته زما خدای ته وی زم سوکی ما ته زما الله تعالی ته وی الله تبارک وتعالى فرشتو ته ویل جهنم ته بوزي وای چوي زر کاله په جهنم کې اوس وځولو زر کاله بعد بیا راوستو وی درولو ته سوکی ز سوکیم وی ته تیز زیما بیا خدای ته وی الله فرشتو ته وی نسی سقر ته بوزي په یخ جهنم کې واچوي او په یخنه باندې اوس وځوي تل ته بوتلو په یخ جهنم کې سخت عذاب ورته ورکو زر کاله بعد راوست سوکی ته تیز زیم ګور دومره زر د اصلاح نه کېدا نو بیا د هغې نه بعد الله تعالی فرشتو ته ویل اوس یې ونیسئ ادم لږ وطن د جهنم ته بوځئ چې هغې کې هغه جهنمیانو ته د خپلې وینې زوی میلاویږي اگر مې اوبه وینې زوی دا نونه دا بیکاره دا بیا هم خوراک خو شته زقوم خو شته اوس یې هغه جهنم ته بوځي چې هغې کې نه وینې شته نه زوی شته نه زقوم شته نه پکې نور څه شته او نه هغه خپلې غوښې خوړل شته اوس یې د لږو تندو په جهنم کې واچوئ نو فرشتو نیول ته بوتلو چې زر کاله بعد راوستو ته څوک یې زه څوک یم وی انت ربي وانا عبدک
ته مې پروردګار او زه دې بنده یم. ایله د سړیتوب په لاره باندې روان شي. ایله خدای وپېژنده په کال کې 12 میاشتې دي. الله مونږ تاسو ته یو میاشته د دې نفس خبیث د کنټرول کولو د پاره د ازماولو د پاره د خپل نفس کتلو د پاره راکا. دو دشمنان یو را لری کو دا یو را سره پرې خو توس بندو ګوره چې په دې یو لس میاشتو کې د نفس پتا کې څومره کار کړی دی. دا نفس پتا څومره حاوی شوی دی. د څومره پتا باندې قابو پیدا کړی دی. د دې نفس څومره اتباع تا شروع کړی دا. اوس می شیطان لري کړی ته په دې یو میاشت کې ځان وګوره. نو په دې یو میاشت کې ته به د خپل نفس قابو کې د عبادت بوج به ور واچي. د قرآن تلاوت کوا، د شپې شوګیره کوا، خوب دی کم کا، خوراک به دی کم شي، خبرې اترې به دی کمی شي، دروغ بنوي، غیبت بنه کې، شیطانت بنه کې، کنزل بنه کې، فحش بنوي، سندرې بنوي. اوري بمنا غیبت دی که دروغ دی که شیطانت دی، اوري بمنا غیبت بم نوري، سندرې بم نوري، فحش بم نوري. مکمل بایکاټ بدار سنو کې. نو په دې نفس باندې به یو بوج د عبادت هم ورواچي، د مخالفت بم شروع کی. نو تا ته الله تبارک وتعالى په لږ وخت کې د دې نفس نه چټکارا او د نفس نه خلاصې در نصیب وګرځولې کی. یاد ساته مونږ تاسو څوک دا شل روجي مونږ وی کنه او د لګزان سره سوچو کوي او نن د خپل نفس ته متوجه شه چې تا نه دا نفس د کمی کمی ګناه خواهش کوي کنه نه کوي نه. تا د خپل نفس څومره قابو کنټرول کو. د دې روجي د نیوو فائدہ غټه دا چې په دې سره د مو استاد نفس پاکيږي، د نفس اصلاح کیږي. مونږ څومره د نفس اصلاح وکړه په دې سره. مونږ د نفس څومره قابو کو، څومره مو کنټرول ترا وسته. تاسو ته مول دا نفس هغه خطرناک قوت دی زموستا په دې بدن کې چې ګوره دې په ګناه کولو کې شیطان ته محتاج نه دی او دا شیطان په ګناه کولو کې د نفس ته محتاج دی. ګوره دا شریعت وای، کتابونه لیکي انسان کې کدا نفس نه وي نو شیطان په د باندې قابو نشو بیا موندلې. تاسو ګوري فرشتو ته الله خواهشات او نفس نه دی ورکړي نو شیطان ور سره کار نه لشي. جواب را نه وو نه اخو د شیطان د تسلط نه خدای خلاص پیدا کړي. دا په موت باندې شیطان ولې غربه پیدا کوي؟ ځکه چې زموستا په دې بدن کې الله نفس پیدا کړي او دا نفس کورنۍ دشمن دی. د بهرني دشمن سره چې روابط پیدا کی نو بیا کار خراب شي. کدا کورنۍ دشمن دی قابو نه کو د په جیل کې وانه چولو، په د عبادت بوج ور وانه چولو، د مخالفت د شروع نه کو د داسې بلوګام پرې خودونه دی بتا ګوره هغه کند د هلاکت او جهنم ته ورسولې کی. دا د نفس باره کې مختصره فلسفه اگر چې دا خبره تصوف دی کوس باغ اصطلاح د مشایخ باندې کوي نو بیا په قسم دې کې دا یو عوام سکه چې دا یو طالب هم پوي شي. خو غرض د خبره د موږ ډیره اسانه درته وکي. اوس براش ولګ مخ کې میاش د رمضان المبارک دا اخرنه عشره ده، لس ورځې د اخرنه. په دې لس ورځو کې باید چې موږ تاسو د خپل قبله درست کو. په دې لس ورځو کې نبی علیه الصلوۃ والسلام مبارک فرمای الله تعالی په شپه د ليله القدر پټه کړی ده. په دې لس ورځو کې شپه د ليله القدر ده. په دې کې الله تبارک وتعالى ډیر لوی بخنه او مغفرت کوي. دا ډیر ګوره د قدر شپه ورته ولې وي. دا د خدای په نظم د عزت شپه ده. قرآن عظیم الشان په دې شپه باندې نازل شوی. د قرآن نزول دوه قسمه دي، یو د لوح محفوظ نه بیت العزت ته دی او دویم بیا دنیا ته دی. نبی علیه الصلوۃ والسلام ته نزول شوی دی. نو دا قرآن په شپه د ليله القدر باندې د لوح محفوظ نه بیت العزت ته ټول په ټول باندې نازل ګرځیدلی دی. او بیا د هغه ځینه د موقع په مناسبت باندې نبی علیه الصلوۃ والسلام ته یو آیات، دو درې درې څلور پنځه آیات، یو صورت کم او زیات دا بنازلېدل. نو په 23 کالو کې دا بیا مکمل نازل شوی دی. نو ګوره دا قرآن چې دا لوح محفوظ نه بیت العزت ته نازلېدلو نو دا په رمضان المبارک کې 27 رمضان شپه وه، په 20 شپه د رمضان المبارک دا نازل شوی دی. او چې بیا کله د اسمان نه بیت العزت نه دنیا ته نازلېدلو نو دا 24 د رمضان المبارک 24 رمضانو چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوله وحی راغلی وه په غار حرا کې. د اول وحی ابتدا چې وشوله نو دا په رمضان المبارک میاشته کې په 24 د رمضان المبارک باندې شوی وه. غرض مې دا دی چې د رمضان د تعلق د قرآن تعلق د رمضان سره خاص کر د ليله القدر د شپې سره دی. په دې شپه کې الله تعالی دا نازل کړي. اوس د دې شپې اهتمام پکار دی، دا شپه پیژنګلو، د دې شپې لټون پکار دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای په سلامت کال کې الله دا شپه پټه کړې ده.
د سلامت کال شپې لټول د ګرانو نو بیا مبارک فرمای مهرباني کوي چې دا شپه د لیلۃ القدر الله په رمضان المبارک کې ښودلې ده اوس د رمضان 10 شپې دي یا یو کم 10 یا 10 په دې کې دا لټول غواړي دا اس ګران نه دي دې کې اډو خبره نشته ګوره هر شپه د رمضان المبارک د ماښام داخلېدو نه بعد باید چې روزهدار یو څو کارونه پکې د زړه نه وکړي څلور کاره آسان کارونه دي اول نمبر هر شپه توبه وباسه د خپل ژوند د کړو نه په اخلاص توبه وباسه دا یو کار کوه هر شپه توبه ویستل دا یو شو دویم نمبر کار هر شپه یو 2 رکعاته 4 رکعاته 6 رکعاته 3 رکعاته نفل کوه کار سو کې 2 کې 4 کې 6 کې 8 کې حسن اسن نفل کوه په دین باندې کوه چې خدای کدا نن شپه د لیلۃ القدر شپه وي دا عبادت پکې زمانه قبول کا دا غرنګ دریم نمبر کار هر شپه د رمضان المبارک په شپو کې هر شپه سنا س خیرات او صدقه کوه سنا س خیرات کوه صدقه کوه په دین کوه چې خدای کدا شپه د لیلۃ القدر دا پکې مانه قبول کا نو کله 100 روپو وس د کیږي خو ور کوه 1500 ور کوه کني د 100 روپو وس خو نن سبا د ماشومم کیږي دا ور کوه کدا وس دم نه کیږي 500 روپے هر شپه خیرات کوه د خپل وس مطابق یو کونډه فقیر مسکین ته ور کوه طالب ته ور کوه عالم ته ور کوه یو خسړی ته یا مستحق ته ور کوه هر شپه ور کوه کدا وس دم نه کیږي د 100 روپو وس خو د کیږي یاره د 100 روپو په دې خو مسکین کیږي نه په دې خو غریب کیږي نه هر شپه دا ور کوه خو ور کوه او اخیری سلورم کار هر شپه د قران سره تلاوت پکې کوه کډیر نوی یو سپارا ک سپارا نوی یو پو وایا ک یو پوم نوی یو رکوع وایا ک یو رکوع نشي ویلې نو کم از کم د سورۃ اخلاص قل هو خود یاد ده سوکرته پکې دا وایا خورش په وایا دا سلور کار کوه په دینت باندې چې خدای کدا نن شپه د لیلۃ القدر ودا پکې مانه قبول کا کداغه عمل د شپه د لیلۃ القدر کې تو کو خامخا دې شپو کې خدا رمضان نه بهر نه دا نو کدی کې یو شپه کې استاد عبادت راغ او شپه د لیلۃ القدر وا کته لیدلې کني لیدل ورته شرط نه دی خو عبادت کول پکې لازمی دي نو چې ته پکې عبادت کې دا شپه د لیلۃ القدر وي دا خدای قبول کړي نو دا د 150 شپو د عبادت نه د زرو میاشتو د عبادت نه یعنی د 83 سال د عبادت نه د خدای په نسبت ډیر غوړه او بهتره عبادت ته یاد ساته خدای به در باندې فضل وکي اوس که ټول میاشت د رمضان هم نشي کولای نو د الله محبوب مبارک فرمای دا لیلۃ القدر شپه دا په رمضان کې دا اکثر چې دا راځي 3 عشرې دي اوله 10 لس ورځې بیا منځنۍ لس ورځې بیا اخرنۍ اکثریت چې دا راځي په دې اخرنو لس ورځو کې راځي خو کله کله ګوره په دې منځنو کې مرضی او کله کله دا په دې ډومبو ورځو کې مرضی نو یوازې په دې اخرنو کې ملټوي کله کله په دې اولو کې ملټوي کله کله په دې منځو کې ملټوي نو ښه طریقه دا ده چې په رمضان المبارک کې ټول میاشت سړی د تراویح اهتمام وکړي د سحر او د مازیګر د سحر او د ماسخوتن مونږ د جمع اهتمام وکړي او د شپې په کې سنا نفل کوه د ماښام داخلېدو نه بعد تر سحر داخلېدو درمیان کې خامخا سنا نفل کوه خو کوه ټول میاشت اهتمام وکړه خو که دا نور شپې در تېرې شوې لکه زمو تا نه چې دا د لاړې تېرې شوې نو دا باقي چې کومې چپې دي دا وشماره اتېرې چپې په هېرې دا باقي شپې لږې ویښه بیدار شه په دې کې نبي علیه السلام فرمایي خاص کر په دې اخرنو لسو شپو کې ولټوئ نو په دې اخرنو لسو شپو کې هر شپه عبادت پکار دی او بیا مهرباني کوي وایي په دې اخرنو لسو شپو کې چې لټوئ نو په دې تاک شپو کې ولټوئ مبارک فرمایي په 21مه ولټوئ په 23مه 25مه 29مه یو کم 10مه او بیا فرمای په 10مه شپه دا شپږ شپې خودلې شوې دي په دې کې ولټوي په دې کې یو شپه د لیلۃ القدر ده اوس زمونږ د پاکستان مصیبت غم دا دی چې نن د چا یو 20مه روزه ده د چا شلمه ده چا د خالي نه نیولې ده او چا د اتوار نه نیولې مثال له خبرې ویم مصیبت جوړ دی الله بڑا څوک وي نه زمونږ ټیک ده څوک وي زمونږ ټیک ده که تاسو د خپل خیرت خواهان یې او د خپل خیرت د خیر خواهی د پاره تاسو که د خپل ځان د نجات خواهان یې د خپل خدای د خوشنودۍ رضامندۍ نو دا باقي هر شپه د لیلۃ القدر وګڼه داسې عبادت پکې وکړه لکه سړی په شپه د لیلۃ القدر کې ځکه دې نه بهر نه ده په اخلاص توبه وباسه په اخلاص نوافل کوه په اخلاص تلاوت کوه په اخلاص صدقه ورکوه د هر نیکۍ چې وست پې کېږي کوه او د ماسخوتن او د سهار مونځ په جمع سره کوه حدیث کې وایي چې کوم انسان د ماسخوتن او د سهار مونځ په جمع وکړي دومره اجر دی لکه دا ټوله شپه چې په عبادت او په نوافل او په تهجد باندې تیره کړي یاد ساته نو دغه دواړه خو پکې خامخا کوه ګوره په دې اخرنو لسو شپو کې
اعتکاف سنت موکد علی الکفایه دی لکه اوس مونږ تاسو د خلک اعتکاف ته کېناسته دا اعتکاف مقصد هم دا دی چې د دنیا سره سړی تعلق پرېږدي د دین سره سړی تعلق آخرت طرف ته عبادت ته او د خدای تعالی د رضا د پاره یکسوی اختیار کی ځان له تنهایی اختیار کی یو خدای بندګۍ ته ځان فارغ کی د دنیا هر څه ته سود او زیان ته د دنیا مال متا تا کار هر څه پرېږدي او د خپل خدای بندګۍ ته نو د اعتکاف مطلب هم دا دی چې دې کې سړی شپه د ليلة القدر ولټي او په دې کې سړی بندګي او عبادت وکړي نو څوک چې اعتکاف ته ناستي برای خدا د موبایل استعمال مکوئ کاغه ټچ موبایل دی او کدا ساده موبایل دی د دې نه پکې لاس واخلئ او د اعتکاف دا یو سکند دا ځان د پاره یو غنیمت وګڼه اب څومره خوش قسمت بندي چې راغلی وي د خدای په کور کې د خدای په در کې د خدای دروازې ته ناستي او د خدای تبارک وتعالى رضا غواړي د خپل بخنې او د آخرت د کامیابی د پاره د ارس پرې خود نو دغه سړی چې سره او دلته کې ناستو رب کریم په دغه باندې څومره کرم او مهرباني کوي ځکه دا خو د کرمونو میاشته د مهرباني میاشته او کنه یو سړی راغو په جمعات کې ناسته او د فیسبوک او ټیک ټاک او موبایل ته وزګار شو نو دا څومره لوی بدبختی ده چې راغلي خلکو ته خو پسترو کې خوري دی واچول چې زه اعتکاف ته ناسته د خلکو رضال له شو سم د موبایل نه منع کیږي اوس د کتون نه منع کیږي په موبایل کې د گیم نه منع کیږي د موبایل مصروفیت نه د میسجونو نه د غب شپ نه منع کیږي نو دا خو د دې مطلب د اعتکاف دغه نو مطلب د اعتکاف خو یکسوی و د دنیا سره تعلق پر خودلو د خپل یو رب سره تعلق قائمولو او دا ثابتولو چې خدای زستا په دروازې د رحمت کې در تناسته ستا در تراغه مو په دروازه کې ناسته یو طالب ما تا نه خدای ستا خوشنودي غواړم ستا رضامندي غواړم مغفرت غواړم یا الله د آخرت ګټه نه غواړم کریم خدای په خپل ګناه باندې خپېمانه اعتکاف مقصد خدا غره او چې یو سړی اعتکاف ته راشي او بیا داسې کوي چې موبایل باندې یا صرف په خوبونو باندې ټیم تیری نو دا ګور ډیر نادانی ده اعتکاف کې چې څومره درنه کې دی شي خوب مو کم کوي زیات تر د شپې شوګیره تیروي د شپې زیات تر عبادت کوي او خوب مو کم کوي او دا غرنګ چې کم دی د ورځې خوب کوي خو په اندازې سره د خوب دا مقدار مو دا 2 غنټو نه را کم وګرځوي بهتره دغه ده چې په دې کې سړی څومره د خوب کم وي نو په دې سره ما درته ویل په دې نفس باندې بوج د عبادت ورواچوه چې د دې نفس اصلاح راشي تزکیه راشي ور سره یو پر رمضان المبارک اخرنو عشرو کې مونږ تاسو اعتکاف کو دویم په دې کې شپه د ليلة القدر لټول دي دریم نمبر عمل د رمضان په دې اخرنه عشره کې هغه الله په خوږ ایمان خوشاله کا سرسایه ورکول دي سرسایه د پاره انتظار د وړوکی اختر د مانځم کوي دا غیر وړاندې ور کوي بار بار د تمنګ دا مسله کړي دا سرسایه چې کوم سړی واده کړي وي نو د بخپل سرسایه ور کوي او کده د نابالغ بچي الکان وی کجنکې وی د دې نابالغ بچو سرسایه په پلار باندې دا خزه بخپل سرسایه په خپل ورکی البته که خاوند ورکی داغه په اجازت باندې یا خزه ته وجستا سرسایه ز ورکوم یا ما ورکه سیده ورکول شي کپلار د بالغ بچو سرسایه ورکی ورکول شي خو بهتر دا چې بچیله پکار دی پلار له پکار دی چې بچیله د مقور کې چې د خپل سرسایه ورکول شروع کی چې د کې د سخا ماده پیدا شي په دې کې سبا د زکات د ورکولو او د غرنګ د ایثار او د قرباني او د خدای په نوم باندې او د خدای په لار کې د ورکړې هغه ماده او عادت پکې پیدا شي نو زامنو ته وایي چې خپل سرسایه په خپل باندې ورکړي پاغي د بوج واچوي او سدي 200 روپیا سرسایه د غنمو یا د غنمو د اوړو 200 روپیا سرسایه مقرر شوی ده نو تاسو دومره غټ کار خو نه دی او د کجوري سرسایه چې دا 1400 روپیا مقرر شوی ده او د کشمش د میوه سرسایه 2800 روپیا مقرر کړل شوی ده او د پنیر وغیرہ تقریبا 900 دي که 1200 روپیا دغه سه مقرر کړل شوی ده دا سلور شي دي ارز د خبرې مې ده چې د کجوري سرسایه د غنمو سرسایه زموږ د خلک عموما ورکي که غریب دی او کمالدار دی دا مکوي یو د اختر ورځ ته پکې مګوري د اختر د راتګ وړاندې ورکي دویم نمبر دغه سرسایه ورکولو کې صرف غنمو پورې مین خلی چې یو سړی څومره استطاعت لري نو هغه دی ورکی بچی دي د بچو سرسایم باید د کجورو نه کوس طاقت لري ورکا دا د مسکین طعام دی چې موږ تاسو سره د اختر په خوشحالو کې شریک شي هغه به خپل ضرورت او حوایج پوره کړي نو په دې کې بخل مکوي د نن ورکول شي نن ورکه سبای ورکه افتپس ورکه خو د اختر د ورځې د راتګ وړاندې خپل سرسایه ورکي چاته ورکول شي خپل خور ته ورکول شي ورور ته ورکول شي چې غریب او مسکین وي وراره ته ورکول شي خوري ته ورکول شي اوخي ته ورکول شي سانډو ته ورکول شي تر ته ورکول شي ماما ته ورکول شي ماما زوی ته ترور زوی ته
چې کوم غریب دي مستحقین دي ته ورکول شي سرسایه چا چاته نشي ورکول لندر ته خم چې پچا نه کیږي بس دي ته مور کو دین لوي هر چاته ورکول شي پچا چا نه کیږي یو مالدار ته نه ورکی غنی ته مالدار ته دویم نمبر خپل مور او پلار ته نشي ورکولې مور پلار نیانی کو غورنیا غورنی کو داسې ورپسې پورته ځه داغي چې کوم پلاران دي داغي چې کوم پلاران دي هغه ته نشي ورکول دي سلسله کې او دا غرنګ خپل زوی ته خپل لور ته اگر چر څومره غریب وي هغه ته دا نشي ورکول سرسایا زوی ته لور ته نسیته نسیته کړوسی ته دا بازي بشيخي کوي پلاس کې به 1500 روپے نیولې روانو فلانه څه شو 1500 روپے بلاس کې نیولې دا سرسایا ورکوم نسیله به سرسایا ورکی یا نسیله به سرسایا ورکی اے صاحب دا په نسای او په نسی خو نه کیږي کنه کالو سره ته نسانه سینه یادې اوس بزرګي کې پلاس کې به 500 لوټ را نیولې دا غزینه به د جیب نه راويسته لاس کې را نیولې خلکو ته هم خي افلان کې څه شو افلان کې څه شو دا سرسایه مې ولرو دا 500 روپیا ولا سرسایه کې ورکوم نه تعالی نه در کوم دا بزاغه په خپل لاس ورکوم دا باسي کوي داسې کنه دا مشران نه پوي دا پوي ول غواړي په نسای په نصیب باندې په کډوسی باندې په کودی باندې په زوی باندې په لور باندې په دې سرسایه نه کیږي د دې په ځای کوشش کوه نور سره لاس امدادو کنه خزوان شه نور ور سره اخلاص وکا داغي خیال د جامع ساته د خوراک ساته داغي د ضرورتو خیالو ساته د 500 روپیا وجلاس کرا نیولې فلانیا تعالی نظر کوم تلری شه ورشه غته نار کې په خپل لاس ولا ورکم د ټول خلکو ته خیداریا پکې مکوا دا دکاوی پکې مکوا دا مخ مروت پکې مکوا دا د خدای د پاره په نسو په نصیب باندې چا سرسایه ور کړی دا اغي باندې سرسایي نکېږي نسه نسیلا او دا غرنګ زویلا لور لا کړه وسیله کو دل دی باندې او دا غرنګ نیا نکلم نکېږي مور پلان لم نشي ورکولې کروڑ دی واده کړي دی تانبل دی غریب دی ورکوله ورندار دی دا غریب ده ورکوله دا غرنګ ما درته ویل چې خور دی دا غریب ده ورکوله دی له ورکولې شي مالدار ته مو ورکوا او دویم نمبر مور او پلار نیا نیکو غورن نیکو او زوی لور نسه کړوسه کو دی دې ته مو ورکوا دین علاوه هر مسکین ته هر فقیر ته هر محتاج ته ورکول شي خباز خلک په سعودي کې وي دوبه کې وي قطر کې وي ملیشیا کې وي کویت کې وي دا غزي پیسو ګټول ته کلو سرخه خوشاله خو چې میاشت د رمضان راشي د الله په ذات یقینو کې دوبه نه بار ترنګ چې بچا سه واتس اپ باندې میسج به لګلی قربان زه به د دې سرسای ورکوم کدا غزي زه ورته کلو سر د چرته ګټلې دوبه کې نو د دوبه سرسای ورکا دا د شریعت مسله ده چې ته کم زی پاتې کیږي نو دا اغزي چې کومه پیسې ده اب سرسایه کې اغزي مسکینانو ته ورکې اوس د اغزي سرسایه دلته ورکول شم نو بهتره ده چې د اغزي سرسایه هم الته په غریبانو باندې تقسیم شي کوس الته نه زیات غریبانان دلته دی او دا غینه زیات مستحق دا غریب دی دا ډیر ضرورتمند دی نو بیا خیر دی دلته ورکوه خو د اغزي په حساب باندې به سرسایه ورکې اوس تا چې کوم نابالغ بچی دی جنکه الکان نو ته پلار دی په سعودي کې کار کوي نو دا پلار د نابالغ الکانو د نابالغ جنکو سرسایه به د اغزي په حساب باندې کدل ته ورکې او کال ته ورکې خو د اغزي په حساب باندې به ورکې اوس کوم بالغ زامن دي هغه دلته اوسېږي پلار په دوبۍ کې دی نو پلار دی د اغزي خپل سرسایه ورکې بالغ زوی بدل خپل سرسایه ورکې خزه به خپل سرسایه ورکې ټول عمر د دوبۍ پیسې ګټي او چې د سرسایه د پاره راشي نو ټول یو لوټ خیرات کولو د پاره بیا تیار نه وي بسټ ګریز تاجوز د دې ورکه موقع دا غزي او بیا د یو مولا په خله یقینم نوي کله به د یو مولا سیب نه تاسو کې کله بل نه نو کما مولي غونتی کروم پیدا شي یا د مولیانو په دې خبرو کې لیک دغه بیا یو ماته خو فلاني استاد ویل چې ورکول شي د پاکستان هم ورکول شي دا غفلانی مولا سیب راته دا غفلانی مولا سیب خبره بیا ډال کړي ابه بیا نیولي د خدای نه یریږي مړ دومره شومتوب په دې بعض خلکو په دې پیسو باندې قسم دې سم ایمان راوړي د دنیا باندې سم ایمان بالکل مری په چې د روپې ته نزدیک نه خو دی خو بس مرداری کې ساتي نوزي ټول ورځ په الله او لعب باندې لګي د دنیا په کارونو باندې په فحاشه باندې لګي خو که د دین د پاره د خدای د پاره د آخرت د پاره 10 روپې ته نزدیک نه بیا خونه ورانیږي ته تاسو بخیلانو د شومانو نم خدای په امان کې وساتلې کا شته په دې معاشره کې ګینو ګوري ورته چې خار ته شاپینګونو لذي زرګونه روپې خوري کوي خو که جمعه ته مدرسې ته طالب العلم ته سرسایي ته زکات ته صدقې ته خبر راشي نو بیا په جیب کې چې 2 روپۍ 5 روپۍ ګوري یا بروباس یا ورکی خونه ورانیږي کته چې تخلوړ د خوده په نوم باندې ورکی تاسو ګورئ د موږ د معاشره کې دا ناسور ډیر شوی دی دا شوخ دی دا په موږ تاسو حاوی شوی دی خزانه په سخاوت سره زیاتیږي د کوهي وبچ یو باسي بسیار شي نبی علیہ السلام فرمایي هر ورځ د اسمان 2 فرشتي را کوزيږي دا یو فرشته دا دعا کوي چې خدای سوک لګي غل نور مور کوا او دا دویمه فرشته خیره کوي چې خدای سوک به سنبالي د مال تباہ او برباد کا اللهم اعطي منفقا خلفا واللهم اعطي ممسكا تلفا دا یو وی چې سوک لګي خدای ورکا ولا ابل وی چې خدای سوک سنبالي د مال تباہ او برباد کا
نو مال مت تبا کوي لګوي یې تا چې څومره لګي کنه دا نورم راځي سیوا کیږي چې څومره لګي دا سیوا کیږي پښتانه وي د لاس خیره ده نو دا لاس چې کله دا خیرنی تی صفاکه لګ سی بابا چې بیا کار کې استعمالي دا لاس استعمالي دا بیا خیرنیږي بیا صفاکه و بیا خیرنیږي بیا صفاکه و او چې تا خیرن نیولې ده ته چې ودا خیره ور باندې مال ور باندې ده ودا به نور زیاتیږي متغه خیره ور باندې نور نه زیاتیږي دا صفاکه و دا نور بیا خیرنیږي یعنی مال لګوا دا بیا راځي دا د خدای وعده دي او کنه ته دا نه لګي د جی په دې کوي کې د سمرو بدیم دغه عمر دي دا نور نه زیاتیږي یاد ساته عبدالرحمن بابا هم دا فرمای نو یو اخلاص سره خپل سرسایي په وخت باندې ورکي د غنمو سرسایا 250 روپۍ خودل شوی دا زمون خلک خو د غنمو مناسب اخواته ناړي کني د کجورو چې څوک ورکي نو د یو کس سرسایا 1400 روپۍ خودل شوی دا په دې خو الله کا زموستې سموږي ایو پیکیج د یو هفته په مکه وکنه ته یو میاشتې پیکیج پرېږي دا هغې په ځای ورکه یو مسکین نه ورکه خپله سرسایه دې پې ورکه ځان په خدای وبخه روجې دې پې پاکې کوه ما علیه الا البلاغ درود شریف وایه اللهم صل علی محمد